کتونکو سلامونه، امید ساتم چې ټیک ټاک به یې غټې روجو د 400 او بیا چاولې لږې چاولې او ډېرې چاولې، صرف دغه خبرې دي او په ګوتو کې دي او په دا دومره که او دا زیاتې که او دا کمې که. به هر حال سیسټم دی روان دی، د الله نظام دی. څوک د مړو خبرې کوي او څوک دغه شانتې ضرورتمند خلک کوي، چونکې دې وخت کې هر سړی ضرورتمند دی. دا کومه ګراني چې را او کم حالات چې دي داسې داسې زنانه راشي چې نه د روژه ماتي څه وي او نه د دغه څه وي، د پښمني څه وي اوري او پیتیتی او نور څوک دي دیتیا. ته روزانه راځې که نه؟ روژې دې خوښې دي؟ کور ته وړې؟ مزه ته اخلي؟ خورې یې په خپله که نه؟ مړه سم وایه خبر چې ختمې نشي شابه ختمې نشي شابه شابه. نو کتونکو دا صدقه د هر سړی راتلی شي او دا وړي شي او دا روزانه دغه سیسټم وي. یو سړی دا وایي یاره دا زیات دی که نه، هغه وایي لکه زما طرف پکې دا یو دیګ کا، دا 2 دیګه کا، نری روجې کا پکې غوښې کا. نو دا مو وایه چې دا بند دی که دا مو ورکوي او دې نه څه جوړېږي نه. بیا وایم چې د قجورې سیسه وي خو چې اخلاص پکې وي د الله پاک په نیتونو باندې. دا د روجې د اولنۍ ورځې نه واله تر مسلسل چې کوم دی نو دغه روان دي. وګوره ډېر پکې داسې پاتې شو، ډېر پکې پاتې شو. دا زموږ دویم سټپ دی، دا زمونږ دویم سټپ دی. دې نه مخکې زنانو یوړې او د هغې نه پس چې کوم دی نو دا روزانه دا خال وي ښه، روزانه دغه سیسټم روان وي الحمدلله. نو غټې روجو د 400 دی او بیا دغه چاولې او دغه یو سیسټم او روان. کتونکو مقصد او مرام هم د خبره دا دی چې ژوند ختم دی، ډېر هم تېر کو لږ پاتې دی. راځئ چې مینې خوري کو دی نفرتونو له ورکولتې. یو سړی د سهار نه د ماښامه پورې کنځل وکړي نو د چایي سم نه شي کولی، او خو یو سړی د سهار نه د ماښام پورې چغې ووایي چې زه به دا وکړم او زه به دا وکړم نو خو فرض کوونکي نو څه به وکړي، څه ګټه به څه وکړي، ګټه به څه وکړي. ابوبکر خان راشه که نه نو د دې خبرو نه وړی او بس خپل ځان ته سوچ وکړې، خپل عمل ته وګورې، عمل به هم په کار راځي، کردار به هم پاتې کېږي. دا به زمونږ ګټه یا خیرت لپاره. ابوبکر خان څه به وایې تاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول نه پهلې ما ته پته زما لږ ډېر زیات ناوخته کو د دې ویلو او زه تاسو ته دویمې اشري مبارکي درکوم. حالانکې زه ما تاسو ته مبارکي در نه کړه، که زما ټایم راته میلیو نه شي زه تاسو ته مبارکي درکړم. دا اشره چې کومه ده دا د استغفار ده. دې کې زیات نه زیات استغفار کوئ او ثواب ګټئ. دې کې ډېر خلکه بخښلي کېږي. دا خو به تاسو ته پته وي روژه دا میاشت چې کومه ده رمضان دا یو ډېر برکت مهینه ده او دې کې لا استغفار یا دې کې توبه ډېر زر قبلیږي. دا چې تاسو نن څنګه وکتو، نن حالانکې سټاف کم و نو ځکه دومره هغه شو زیات خلک په لاین کې نه شو نو خلکه دومره هغې وګوري چې هغې ته دومره هغه نه میلاویږي روجې. سوچ کې څومره غریبانان دي. دا خو موږ لږ ځای کوشش وکړو دې کې څه خلکو ته ورسي څه خلکو ته نه. تاسو وګورئ په دې دنیا کې ډېر خلک زدونه لګوي. څوک د کپړو زر لګوي، دا در کپړې دومره ګران دي زه به درې نه زیاتې ګران اخلم، در بوټان دومره ګران دي زه به درې نه زیات ګران بوټان اخلم. د دا شي نه اچولي زه به در نه ښه شي اچوم. د دې زدونه مه کوئ، زدونه وکړئ په دې خیرات کې، په دې نیک کارونو کې. چې یو کس له موږ یو ګوتی ورکړه تاسو 3 ورکړئ، یو بل 3 ورکړه تاسو 10 ورکړئ، بل 10 ورکړه تاسو 10 ورکړئ. په دې شینو کې زد وکړئ، استغفار کوئ، نیک کارونه کوئ او انشاءالله چا ګناهیان کړي وي به ګناهیان ډېر زر وبخښل کي او په دې روژې په میاشت کې ډېر نیک کارونه کوئ. جزاک الله والسلام. ډېره زیاته مننه، ډېر زبردست. ګرانو کتونکو ابوبکر خان وایي چې په ښو کارونو کې د خیر ښېګړې په کارونو کې عزت وکړئ، عزت ښه په دې کې عزت وکړئ. چاته دا مو وایي چې دا بند دی که یا په ګوتۍ کې لږې دي یا دا دي یا د دې نه څه نه جوړېږي. دا چې کوم خلک وړي دا د هغوی نه تپوس وکړه چې روژه ماتي ته ناست دي. مونږ په چړۍ ناست یو، ماړه خلک یو، د مړو خبرې کوو. د دې غریب نه تپوس وکړه چې دا غریب څومره په شوق دی له راځي او دی وړي
او تا هلته ناست دي پښتونولي او ورورولي او دا واغه الله دې په تاسو باندې رحم وکړي او الله دې ته هدایت وکړي. خو ګرانو کتونکو په دې کې عزت وکړئ او موږ وایو چې موږ د یو نه دوه کو د دوه نه درې کو د درېو نه څلور کو. نو راځئ تاسو را سره په دې کې ملګرتیا وکړئ، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله پاک دې دوی له اجر ورکړي، خوشحاله وباسي.